او ذکر راکړه دا هم ما چې کله مونږه په جمعات کې یا غریب سړی لا مونږه دا 1500 روپو دا لوټ ورکو کنه نو دا موږ ډېر غټ کاری ولکه زه په جمعات کې 1500 روپۍ ورکوم زه په جمعات کې 1500 روپۍ ماشاءالله داسې شازلمی شته داسې شازلمی زوم د جمعات خبر نه کوم عام خبره کوم چې د مولا صرف 100 روپۍ 50 روپۍ دا د ګرانی ښکاري ولو زه مولا له 50 روپۍ ورکوم خیال دې مولوی صاحب ته یاره به زما جنازې لرانه غي او تو ګوره کنه به خپلان کې چوپال شو داغه لپاره دونه دعاګانې کول خدای نرجو دا داغه وجه دا چې اخو ولا صبر کوي کنه ته تشبانیا ته 500 او 100 روپۍ نشي ورکواله او خبرې دې دومره دي چې هغه چې کم دې ټرک کې ناراضي نه دا الله د رضا لپاره پرون دغه دا مفتي صاحب ډېر خپل خبر وکړه وای ګوره دا دومره مهنګای را لګنه دا دومره مهنګای په دې مهنګای کې وای هر طبقه وروته احتجاج وکړو هر طبقه وروته احتجاج وکړو ابل ورځ می کتل ته فنکاران نه وتیو زیات نه زیات دغه چته او شل 15 کسانو په بهر حال دا هو حق دی په دې معاشره کې اوسېږي دا هو حق دی چې بیا هغه ته حق ملاوش هر طبقه وروته یو مولا راو نه وته دا دې چې مولا راوته چې هغه ویجره کوي زما جمعه تنخواه سی واګي یو مولا نه دراوته دغه وجه څه ده وجه دا ده چې بای هغه چې کوم ډیوټي کوي د خپل تنخواه نه سیوا کوي چې د خپل تنخواه نه سیوا کوي الله رب العزت ولې به برکت ورکړي هغه برکت دا دی ما چیرته په 1000 روپو کې او په 15 روپو کې هغه امام چې کوم دې ځان ساتي او ستانه خ جامع غوندي ستانه خ پیزاره غوندي دا خو دغه شلې دلی چې بلې دی نیولي ځان پسې راکاږي الګ کسي چې لیاره کاروبار کې تاوان شوی دی کینه دغه ټول عمر بداسي د الله د رضا لپاره خپل چم گاوړ باندې غور وکړو داسې محتاج خلک شته داسې غریب خلک شته چې هغه خپل بچیان نه د وړې وړې ماشومان د مزدورو د وستې چې یاره سوګي خرڅ کی سبل سوګي حجودونه شي چې یاره کور د سری زقراش نو بای کدا مالداران خلک اچھا مان دي چې زکات فرض دی دوی خپل زکات ادا کی ان شاء الله نو د غریبانو په ډیر زیات چې کم نه هغه چوله ببل شي او د هغه په ډیر زیات د زړونو دواګانی وزي الله رب العزت بزوم په ملکم رحم وکي کوم الله رحم اللهم